هغه ذات دی چې ټول خلق او ټول کائنات د ته تندې لګوي. د ده نه علاوه که چاته هم د خپل تندې چا ولګاو په ځمکه یا ورته راټیټ شو، نو دا د الله رب العالمین حق تلفي وکړله، هغه حق یې بل چاله ورکړ، دا د شرک وکړ. نه د الله نه سوا هغه څوک شته دی چې څوک دی چاله اولاد ورکړي، او نه هغه څوک شته دی چې څوک دی څوک مالداره کړي، نه داسې څوک شته دی چې چاله نقصان ورکړي چې څو الله نه یې غوښتي، او نه داسې څوک شته چې هغه چاله فایده ورکړي چې څو الله نه یې غوښتي. ټول دنیا او کائنات به ختم شي خو الله به باقي، دا هر څه به ختم شي خو الله به باقي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. څومره څه چې دی دنیا کې دي دا به ټول فاني کېږي، دا به ختمیږي، صرف او صرف ستا د رب ذات دا به باقي پاتې. دنیا کې هم ټول حکومت د الله دی او آخرت کې هم ټول حکومت د الله دی. ان الحکم الا لله، حکومت منی مگر دا به د یو الله دی، فیصلې به د یو الله چلیږي. الله احکم الحاکمین دی، په ټولو فیصله کوونکو کې د ټولو نه بهترین حاکم دی، بهترین فیصله کوونکی دی. او الله چې څه وغواړي هماغه به کېږي، څوک هم د الله فیصله نشي بدلولی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. که الله خپل خزانه په یو چا بندي کړي نو څوک یې ورته راکولاولی نشي، او که په چا یې راکولاو کړي هغه پې څوک بندولی نشي. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ستا رب چې څه وغواړي هغه پیدا کوي، او چې څه وغواړي هغه کوي. وما كان لهم الخيره، د دې مخلوق د الله په فیصلو کې څه اختیار نشته. دا زمونږ رب دی، دا د ټولو کائناتو رب دی. د رزق خزانې د هغه په لاس کې دي، څوک هم څوک نشي مړولی چې الله نه یې موړ کړی، څوک هم څوک نشي خړوبولی چې الله نه یې خړوب کړی، څوک هم چاله صحت نشي ورکولی چې الله نه یې ورکړی. دا د قل هو الله احد د صورت عمده مطلب دی چې دا څومره تاسو ته ما وویل. دا صرف الفاظ نه دي چې زر زر یې ووایه چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، په دې ځان د پوهولو دی چې دا زه څه ویم. ځکه دا صورت دا د قرآن مجید د درېمې حصې د قرآن سره برابر صورت دی.